رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ولادت نه پس څو ورځې خپلې مور بی امینه رضی الله تعالی عنها سره تیرې کړې دي او د دې نه پسې د صوبیې رضی الله تعالی عنها فیدا رودلې دي. دا صوبیې رضی الله تعالی عنها دا د ابو لهب آزاده شوې وینځه وه. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ولادت زیر ابو لهب ته ورسید نو صوبیه رضی الله تعالی عنها په خوشحالۍ کې آزاده کړه او د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنهم د صوبیه رضی الله تعالی عنه فیدا رودلو. په دې حساب سره د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه دا رضاعي رورم دی او سکت تریم دی. د علماء عزتمندو په د صوبیه رضی الله تعالی عنها په اسلام کې اختلاف دی. حافظ ابو منذر سے په صحابیاتو کې شمارل ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صوبیه رضی الله تعالی عنه ډیر عزت کو احترام به ورلکو. د هجرت نرستو بیم مدینه منوره ته تخفی ورلېګلی. ابو لهب د مرګ نرستو چا په خوب کې ولیده چې حالت ډیر زیات خراب دی. پوښتنه ته وکړه حال څنګه دی؟ ابو لهب وی چې د مرګ نرستو ما ته راحت نه دی ملاو شوی مګر صرف د ګوتې د سر عمر براته ملاویږي چې ویس کما. دا په دې وجه چې کله د صوبیه رضی الله تعالی عنها د ازادېدلو وجه چې کوم دی د رسول الله مبارک ولادت و. کله چې د رسول الله مبارک د ولادت زیر ابو لهب ته ورسېدو نو په ګوتو سره اشاره وکړه صوبیه ته چې ته ازاده شوې. په دې وجه الله رب کریم د عوض او بدله چې ورکوي دا په دې وجه ورکوي. او حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته خوب کې وویل شو چې د ګل په ورځ باندې عذاب کې تخفیف سپکوالی راځي. دا په دې وجه چې دا ګل ورځ د رسول الله مبارک د ولادت ورځ ده نو په دې وجه الله تبارک وتعالی په عذاب کې تخفیف او سپکوالی دا راولي. د صوبیې نه وروستو عزتمند بیا حلیمې سعدیې رضی الله تعالی عنها رسول الله مبارک ته فیدا ورکړي دي. دغه عربو دا دستور چې خپل واړه بچي به دا بانډو ته لیږل د بانډو ابو هوا د صفای بدني تربیت دا پکې بهترین کیږي او د سر ژبې فصاحت هم زیات وي. حلیمه سعدیه وایي زم د طائف نه رالم د سعد قبیلې زنانو سره د دې لپاره چې یو ماشوم بچی بوزم د هغې پرورش دا وکړمه او د هغې عوض او بدله ماته میلاو شي ماته لږه فایده راورسېږي. حلیمه سعدیه وایي د سورلۍ لپاره سره یو چې کوم دی لاغړ خرو یو را سره اوښه وه. هغه اوښه دومره کمزورې وه او دومره خواره وه چې د ډېر خوروالي د واجې پکې پی راوچ شوي پی پکې نو. حلیمه سعدیه وایي چې دغه شپه ما او خاوند مې په ویښه تېره کړه ځکه د لوږې نه خوب نه راته. اوښه کې پی نه و چې مونږ اسکلي وې او ماشوم بچی مې دی تورودونکی چې هغه پی خوري. زما په سینه کې دومره فی نه و چې بچي ته مې ورکړي وي هغه پې مړ شوی. ټوله شپه هغه هم په ژړا باندې دا تېره کړه. حلیمه سعدیه وایي کله چې رسول الله مبارک ټولو زنانو ته پیش شو کله چې خبر شو چې دا یتیم دی نو انکار به وکړو. د دې وجې نه چې د خدمت حق به څوک ادا کوي دا خو ډېر لوی خدمت دا غواړي. حلیمه سعدیه وایي ټولو زنانو ته ماشومان دا پیدا شو ځان سره بوزي زه خالي لاس پاتې شو ما د ماشوم دا ملاو نه شو. نو حلیمې سعدیه رضی الله تعالی عنها ته واپس تش لاس تګ دا ډېر زیات ګران و. د دغې ماشوم د یتیم ماشوم د بوتلو قص او اراده وکړه. خپل خاوند ته یې ویل چې په الله قسم دغه یتیم بچی خپل پرورش کې راخلم. خاوند هم ورته اجازه ورکړه او وی فرمایل عسى الله ان يجعل لنا فيه برکة. امید ده چې الله تعالی زموږ دپاره د خیر او د برکت سبب دا جوړ کړي. برکت د خیر الهي هم دی عزتمندو او براه راست د الله د طرف نه وي. اسبابو ته پکې هېڅ دخل دا نشته دی. او حدیث قدسی الله رب کریم فرمایي انا عند ظن عبدي د بنده سره د هغه د ګمان موافق فیصله کومه. څنګه چې دا انسان په رب باندې ګمان کوي حق شان دی انسان سره الله رب کریم فیصله دا کوي. دې د ګمان موافق الله رب کریم په دې باندې خیر او د برکتونو دروازې دا پرانیستلي. حلیمه سعدیه وایي کله مې چې رسول الله مبارک خپل سینې ته واچو سینه مې د فیو ډکه شوه
نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسکل د هغې نه وروستو د رسول الله مبارک رضاعي رور هغه مې سینې ته واچو هغه یې په اسکل ښه موړ شو. اوښې له شلو د فاسدمه د اوښې غولان دا ډکه ده او چې کله واپس شومه زما هغه اوغه چې په وهلو وهلو مې راوستې وه د ټولو نه مخکې روانه وه او ولې به نه دي د پاسه پې ناست څوک دی آقا انعامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پې تشریف فرما دی. نو الله رب کریم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د سعد قبیلې زنانو چې حلیمه سعدي بوتو الله رب کریم په هغې باندې خیر او د عافیت دروازې او د خیر او برکت دروازې د افرانستنې. په دغه پرورش کې عزتمند رسول الله مبارک تربیت دا کېږي لویږي. کله چې د شپږو کالو شو نو د رسول الله مبارک مور بی امنه رضی الله تعالی عنها دا وفات شوله. دنیا نه سفر دا وکړو او په مقام ابوا کې دفن کړی شوه. د شپږو کالو په عمر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مور او پلار دواړو نه بالکل یتیم دا پاتې شو. د مور د وفات نه وروسته د رسول الله مبارک پرورش او کفالت تربیت د عبدالمطلب صاحب دا په ذمه شو. چې کله د 8 کالو عمر ته رسول الله مبارک ورسېدو نو عبدالمطلب صاحب وفات شو. د عبدالمطلب صاحب د وفات نه وروسته بیا د رسول الله مبارک کفالت ذمه چې کوم دا ابو طالب صاحب دا واغستله او بیا د 12 کالو په عمر کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم شام ته خپل تر سره تجارت په سلسله کې دا لاړ. کله شام د ورسره په شام کې یو راهب د بهیرانو ملي هغه د سابقو کتابونو په حواله سره د رسول الله مبارک د آینده حالاتو پیشنګي ورکړله. لاس نه ونیو ابو طالب صاحب ته راوسته وایي دا نبی اخر زمان دی. الله رب کریم دا د عالمینو سردار دا جوړ کړی ګرځولی ده. ابو طالب صاحب د بهیرانو د پوس کې تا ته څنګه فتح ولګېده؟ وایي کله چې تاسو د عقبه غر ته راغلي وئ دې ماشوم ته حجر او شجر کاڼو بوټو سجده دا ولګوله او ما وریځ ولید چې معصوم د سر د پاسه سورې دا جوړ کړو او دا مهر نبوت پیژنما کم مهر نبوت چې د دواړو اوږو ترمنځ لګېدلی دی دا پیغمبر د دعوت یې ورته ورکړ. بیا دغه سلسله کې عزتمندو د رسول الله مبارک تجارتي زمانه دا شروع شوله او بیا په دغه تجارتي زمانه کې رسول الله مبارک اولنی نکاح د حجیره الکبرا رضی الله تعالی عنها سره دا وکړله چې د رسول الله مبارک عمر په دغه وخت کې 15 کالو او د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها عمر 40 کالو. د نکاح مهر چې کوم دی دا 60 سره وخانو او د بني مادر او سرداران د قریش دا موجودو ابوبکر صاحب موجودو او نکاح دا وشوله. بین آینده حالات تیارول لپاره عزتمندو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سلور فیری شق صدر را شوی دی او تزکیه د قلب دا شوی ده. اوله فیره د 3 کالو په عمر کې، دویمه فیره د 10 کالو په عمر کې، په دریمه فیره په غار حرا کې او په څلورمه فیره د معراج په موقع باندې د رسول الله مبارک سینه به اوښلوله، زړه مبارک به د نور الهي او د معرفت الهي نه ډاډک. څلور کرته د 3 کالو په عمر کې، د 10 کالو په عمر کې، د غار حرا کې او بیا د معراج په موقع باندې دا څلور ځایونو کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تزکیه د قلب دا شوی ده. بیا د نبوت اعلان چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کوي نو په دغه وخت کې عمر د رسول الله مبارک دا څومره و؟ شیخ عبدالحق محدث دهلوي رحمه الله څلور قول ذکر کړي دي. اولنی قول چې د رسول الله مبارک عمر د اعلان نبوت په وخت کې دا 40 کاله او 40 ورځې. دویم قول دا چې 40 کاله 10 ورځې او دریم قول پکې دا دی چې 40 کاله 2 میاشتې وي او څلورم قول په دې کې دا دی چې د رسول الله مبارک عمر د اعلان نبوت په وخت کې دا چې کوم دی دا سو پوره 40 کالو چې رسول الله مبارک د نبوت اعلان وکړ چې انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، زه اخرنی پیغمبر یم، زما نه وروسته بل پیغمبر دا دنیا ته نه راځي. نو عزتمند الله تبارک وتعالی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته
ذمہواری دا په حواله کړو